درتا تیار یم رازا درتا تیار یم یو پالس دیوبندی یم گزار بدر کاوم زبردست دیوبندی یم رازا درتا تیار یم رازا درتا تیار یم یو پالس دیوبندی یم گزار بدر کاوم زبردست دیوبندی یم رازا درتا تیار یم تیار یم تیار یم تیار یم تیار یم فتوا راغلی ده نوی دین راغلی دی نوی دین چیرې پیدا سو په کراچۍ کې پیدا سوی په کراچۍ کې نوي دینونه پیدا سول زوړ دین وایي اوس منسوخ سو ولاکه زه په زما خو یقیني ما پرون یو چا او که څوک د اسلافو طریقه د پخوانیو علماو دا زر کاله دین پرېږدي نوی دین راوړي که د هرې مدرسې په نامه دی که د هر ملا په نامه دی دغه په دین کې اختلاف جوړوي دغه ګمراه دی بس دا لنډه خبره د یو خاص فرقې او د یو خاص نامه سره به تعلق نه وي موږ وایو چې زموږ زوړ دین زوړ مذهب د حق دی چې څوک زموږ سره پر زاړه مذهب باندې ولاړ دي هر څوک چې زموږ سره سترګې دي او که یو څوک زموږ د زاړه مذهب د امام صاحب د مذهب انکار کوي د هغه رد کوي هغه که د کراچۍ په نامه دی که د دیوبند په نامه دی که د هر چا په نامه دی هغه رد دی کولی ډېر کړه دغه یو مسله ډېر ارڅه که یو شی په دې ناروا کېږي چې ته به رسول علیه السلام نه دی کړی نو دا ستا اجتماع به په څه شي روا کړي د وفاق المدارس به په څه شي روا کړي فاروق جراشان کړه ناروا کړه علما ناست دي که یو شی وایي چې رسول علیه السلام نه دی کړی اول خو یې کړی چې نه یې کړی د رسول علیه السلام نه کول دلیل نه دی دا علمي مسله ده پر دې باندې ډېر دلایل شته چې اوس یې زه وایم قوي دلایل ټول مذاهب پر دې اتفاق لري چې اختلاف نشته خو هغه خلک به پوهېږي چې علما یې چې کتاب او چې هغه مستی چې ته ناروا دي هلکه د ناروایت که دا دلیل څه نو خو ستا اجتماع ناروا ده نو بیا څه کوې چې بدني و لوټه چې د ځانه سره اخیستې دغه بې بیخه بدني چې د ځانه سره اخیستې د روان یې داسې وړکولې بیا خو کښېنه ارام خو د اجتماع وي د ناروا سه چې زما میلاد ناروا مقصد مې دا دی امارت ته یې شیطانت کړی و دا اوس دا بله ورځ د دې امارت د مرکزي دارالفتاح هغه مشهور مفتي صاحب چې دی د ذاکر مولوي صاحب معاون ما سره اوس په راټکنګ خبرې ستا ما خبرې ورسره وکړې هغه راته ویل ما چې راستا کتاب راستولی وایي تی په دا مسلو کې څه وایاست وایي ما ورته کورسا چې دا خو د ګرد امارت هغه عقیده ده موږ په دې څنګه رد وکړو څنګه چې زما پر کتاب د ګرد امارت هغه عقیده ده خو زما پر کتاب د امارت د شیخانو تقریضونه شته نن چې یو څوک داسې طالب رد کړي چې هغه وایي زه طالب یم زه پوهېږم لا نه په مسله باندې او د بل مشر مفتي سټمپ غلا کوي پر ویې او په دغه ړنده او کڼه فتوا باندې بیا زموږ د دې ګردو علماو فتواوې ردوي ایا بیا موږ دا ټول شیخان د زرو کلو دین و دغسې ړندو کڼو فتواو ته پرېږدو تاسې پرېږدئ زه خیر نه پرېږدم که دا درسته دنیا پر بله ولاړه چې والله العظیم که د امام صدر مذهب ورته تېر شو په دې د چا نه ملګري کېږو چې پلانکی دي ملګري دي پلانکی نو موږ یوه ملا چې والله العظیم کې اعتبار لري دا هغه خلک په خطابات دي دغه نابالغه مفتیان په خطابات دي دغه نابالغه مفتیان اره کړي هغه ته پرچم کړي هغه بول مفتي معنا موت جو په ور بلا مارزه ګرد مفتیان نه یادوم زه خپل مفتي احمد صاحب مفتي دې مفتیان ناس دي مفتي د اله العالمین هم صفات دي مفتي غټ صفات دي تر مرگا تر مرگا تر مرگا تر مرگا 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 تر مرگا با لگیا یم نکلم بس دیوبندی یم تر مرگا با لگیا یم نکلم بس دیوبندی یم گذر بدر کاوم زبردست دیوبندی یم رضا تیار